حضرت علی ودرېدلو چې د پیغمبر یوه لخته تا ته لګېدلې وه ما سل لختې ووهه لیکن زما په ژوند کې دا کېدی نشي چې ته د رسول الله مبارک نه بدل واخلې پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې کښېنه په دې کې امام حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما پاسېدل چې ګوره مونږ دواړه د پیغمبر علیه السلام بچي یو نسي یو مونږ نه بدل اغستل دا داسې ده لکه د رسول الله نه بدل اغستل مونږ ته ګزار راکړه بدل واخله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې نه کښېنئ تاسو د دې سړي حق دی زما په لخته باندې د دې بدن لګېدلی دی او ما په خپله باندې اعلان کړی دی چې په ما باندې د چا حق وي آخرت ته یې مه پرېږدئ په دنیا کې ما نه بدل واخلئ پرېږده چې دی بدل واخلي پیغمبر علیه السلام ورته رامخکې شولو چې راشه بدل واخله حضرت عکاشه چې کله دا وکتل پیغمبر علیه السلام د خپل بدن مبارک نه څادر لاندې کړی و املا مبارک یې ښکاره کړې وه حضرت عکاشه منډه روایاتو کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله په مرض الوفات کې و د دنیا نه د رخصتېدو په وخت کې چې کومه بیماری راغلی وه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باندې تقریبا 28 سفر باندې دا بیماری شروع شوې وه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او بیا 12 ربیع الاول باندې د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دنیا نه رخصتی ده 14 ورځې بیمارو آخر کې روایاتو کې راځي چې پیغمبر علیه السلام د بیماری په وخت کې یو ځل راووتلو صحابه کرامو ته د مونځ ټیم و حکم یې وکړلو چې اذان وکئ اذان وشولو پیغمبر علیه الصلاة والسلام جمع ورکړله او د هغې نه پس پیغمبر علیه السلام په منبر باندې وختلو او خطبه یې ورکړله او په خطبه کې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دا وینا وکړله چې د کومو خلکو په ما باندې حق وي په دنیا کې ما نه خپل حق او بدل چې دی نو هغه واخلئ ولې چې په آخرت کې زه ستاسو بدل نشم کوزولی ما کچرې په دنیا کې په چا باندې ظلم کړی وي زیاتې مې کړی وي زما د ظلم او د زیاتی بدل ما نه په دنیا کې واخلئ آخرت ته یې مه پرېږدئ په هغه ځای کې به زه دا بدل نشم کوزولی یو ځل خبره یې وکړله څوک راپانسېدو دویم ځل یې وینا وکړله چې د چا حق وي وینا دې وکړي چا سره مې ظلم و زیاتې کړی وي وینا دې وکړي چې دلته په دنیا کې غاړه خلاصه کړمه آخرت ته دې نه پرېږدي په هغه ځای کې به ما دپاره ډېره ګرانه به وي بیا هم څوک راپانسېدو په دریم ځل باندې بیا یې وینا وکړله چې دریم ځل باندې وینا یې وکړله روایاتو کې راځي چې یو کس راپاسېدو چې اے دا الله رسول ته بار بار وینا کې چې آخرت ته خپل حق چې دی نو هغه مه پرېږدئ په دنیا کې ما نه واخلئ نو زما څه قرضه ده 100 روپۍ دي پتا پورې پیغمبر علیہ السلام فوراً روایاتو کې راځي چې حضرت فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغې ته حکم فرمایلو چې ته ورشه لاړ شه او د دې سړي دا 100 روپۍ دي قرضه ده د دې د قرضه خلاصه کا حضرت عکاشه وایي شاته ناستو دی راپاسېدلو چې ای د الله رسول زه خو غږ نه کوم لیکن ته بار بار ویلې ګیایې چې د چا حق وي یا چا سره مې څه ظلم و زیاتې کړې وي نو په دنیا کې رانه بدل واخلئ آخرت ته یې مه پرېږدئ نو زما یوه معامله تا سره شته دی پیغمبر علیه السلام تپوس وکړلو چې څه دي و یو ځل د یو غزوې نه واپس راتلو
زما اوخه چې ده نو هغه ستا اوخې ته قریب شوله نو زه چې کله تا ته راجوخ شوم نو په زړه کې مې خواهش پیدا شولو چې رسول الله مبارک قریب دی راځه ښکلې کا نو وایي زه چې کله رانږدې کېدم ستا د ښکلولو دپاره نو تا په لاس کې لخته وه هغه لخته چې ده نو هغه زما په بدن باندې ولګېده اوس دا ماته پته نشته دی چې دا لخته تا د دې اوښې د ګزار دپاره راوچته کړې وه که نه زه دې پې وهلمه لیکن په هغه لخته باندې زه ولګېدم او نن زه بدل اغستل غواړم صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې کله دا واورېدل پریشانه شول چې دې دا څه ویل لګیا دی پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې بالکل دا خو کېدی نشي چې ما څه ظلم او زیاتې تا سره کړې وي لیکن کېدی شي په غلطۍ کې ته زما نه لګېدلی لیکن زه د هغې د بدل د ورکولو دپاره تیار یم حضرت بلال ته یې حکم وکړلو چې ته کور ته ورشه هغه کومه زما عصا او لخته دی یادی چې په هغې باندې زه لګېدلی وم مغه عصا راوړه لخته راوړه چې په هغې باندې دی بدل واخلي حضرت بلال راغللو کور ته بی بی فاطمې ته یې سوال جواب وکړلو چې د رسول الله مبارک هغه لخته راکه کوم چې پیغمبر علیه السلام سره په سفر کې وي بی بی فاطمې تپوس وکړلو حضرت بلال ورته قصه تیره کړله نو بی بی فاطمې ورته وفرمایل چې حسن او حسین ورته بوزه ورته ووایه چې دی نه بدل واخله لیکن زما د پلار نه دې بدل نه اخلي حضرت بلال هغه لخته راوړله پیغمبر علیه السلام حضرت عکاشه ته ورکړله چې دا واله دا لخته او ستا کوم حق دی په دنیا کې زما په ذمه باندې د خپل حق بدل چې دی نن ته مانه واخله وی حضرت عکاشه وفرمایل چې ای د الله رسول هغه وخت کې زما په بدن باندې صادر نو او دا لخته زما په املا باندې لګېدلې وه پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې زه به هم د خپل بدن نه به صادر به لرې کړمه پیغمبر علیه السلام د خپل بدن مبارک نه صادر لرې کړلو روایاتو کې راځي چې حضرت ابوبکر ودرېدو چې عکاشه دا څه کې ما نه بدل واخله پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې کښېنه حضرت عمر ودرېدو ما نه بدل واخله پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې کښېنه حضرت علي ودرېدلو چې د پیغمبر یوه لخته تا ته لګېدلې وه ما سل لختې ووهه لیکن زما په ژوند کې دا کېدی نشي چې ته د رسول الله مبارک نه بدل واخلې پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې کښېنه په دې کې امام حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما پاسېدل چې ګوره مونږ دواړه د پیغمبر علیه السلام بچي یو نسي یو مونږ نه بدل اغستل دا داسې ده لکه د رسول الله نه بدل اغستل مونږ ته ګزار راکړه بدل واخله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې نه کښېنئ تاسو د دې سړي حق دی زما په لخته باندې د دې بدن لګېدلی دی او ما په خپله باندې اعلان کړی دی چې په ما باندې د چا حق وي آخرت ته یې مه پرېږدئ په دنیا کې ما نه بدل واخلئ پرېږده چې دی بدل واخلي پیغمبر علیه السلام ورته رامخکې شولو چې راشه بدل واخله حضرت عکاشه چې کله دا وکتل پیغمبر علیه السلام د خپل بدن مبارک نه څادر لاندې کړی و املا مبارک یې ښکاره کړې وه حضرت عکاشه منډه کړله او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام املا مبارک سره غاړه غټۍ شولو لاسونه یې ترې راچاپېره کړل او املا یې په ښکلولو باندې او مهر نبوت په ښکلولو باندې شروع شولو او وی فرمایل چې دا چرته تصور کېدی شي چې عکاشه به د رسول الله نه به بدل اخلي نن رسول الله مبارک خبره وکړله نو ما ویل دا ډېره بهترینه موقع ده د پیغمبر علیه السلام بدن سره د یو ځای کېدو د مس کېدو د مهر نبوت د ښکلولو دې نه پس عکاشه بل ځل درله موقع نه میلاویږي د رسول الله مبارک د ژوند پته نه لګي نو زه خو دې دپاره دا مطالبه مې وکړله چې د رسول الله مبارک بدن چې دی هغې سره زه مس شمه ټچ شمه ورسره
او ما باندې د جهنم اور حرام شي. وی پیغمبر علیہ السلام چې کله دا وکتل نو صحابه کرامو ته وفرمایل چې کوم یو سړی په جنت کې زما ملګری کتل غواړي نو عکاشه ته دی وګوري. وی چې کله پیغمبر علیہ السلام دا وینا وکړله صحابه کرام هر یو برا پاسېدو او حضرت عکاشه به ښکلولو چې دا دومره مبارکه هستی ده چې د رسول الله مبارک بدن سره دی یو ځای شوی دی، مهر نبوت ښکل کړی دی او پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دا په جنت کې به زما رفیق به وي.